عزیزانو نن ستاسو په مخ کې دا باس کول دي چې قران کریم دا په ابتدا کې چرته و او بیا دنیا ته په کومه طریقه باندې راغله او بیا دی کتاب ته کتا سو خیالو کوي قرآن مجید وای نو دی کتاب تا قرآن ولی وای عزیزانو دا کتاب آسمانی کتاب دے بلکہ یواز دانا دے سرا تورات انجیل زبور دا هم آسمانی کتاب بیا یو سدرۃ المنتہا د پاسا لوح ورتوي لوح په عربي کې تخته ته وایي یو تخته ده چې په هغه تخته باندې دا قران کریم مکمل طور لیکل شوی په دې باندې قران کریم په خپل گواه دی چې بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ نو دا کتاب مکمل طور په دغه لوح باندې لیکل دی اوس دلته یو علمی خبره ده چې دا قرآن د خدای کلام دی د خدای خبرې یو زور او زیرم پکې د بل چا نشته نو علما وایي چې دا د خدای کلام دی دا قدیم دی او که حادث دی قدیم وای دیتا چې مالا ابتداء له ولا انتها چې هغه نه ابتدا لري او نه انتها لري او حادث چې دی هغه نو پیداشي ته وای چې نه یو پیداش نو دا قرآن کریم قدیم دی او که حادث دی امام مالک رحمت الله علیه ډېر لوی سړی بادشاہ ورته ویلې چې ته دلته دسخط وکړه چې دا قرآن حادث دی هغه ورته وی چې زه د خدای کلام ته حادث نشم ویلی بادشاہ وی چې ولی په اعتبار د نقش سره د کتابت او د لیک سره قرآن حادث خو دی امام مالک وی چې څنګه خدای قدیم دی داسې د خدای خبري قدیم دي نو ما ته بیا ادبی ښکاري چې د خدای کلام ته حادث وي بادشاہ ورته وی بادشاہ راونی وو
او حکم په وکړو چې لاسونه رستو وتړي او په دې وګو په کوتا کو وهي. راوینی وو لاسونه ورته رستو وتړل او په دې وګو په دې کوتا کو والو نو دا وګي په ماته کړی. امام مالک رحمت الله علیه په چې بیا څه وخت کې مونږ کولو نو لاسونه به زوړن نیولي ځکه چې هغه داسې لاسونه تړلې. امام مالک رئیس الامام فی الحدیث و امام المدینہ د بادشاہ سره په قدیم او حادث باندې خپل یوګي مات کړی، لیکن سوء ادب ورته ښکارېدو چې د بادشاہ د حکم مطابق زه د قرآن ته حادث وای. عزیزانو زمونږم ژوند دی او مونږم ځان ته ملیان وای. زمونږ هره خبره که تاسو خیال وکئ هغه د خان د خولې تابع وي. مونږ د خان په خوله باندې اسلام خپل لاندې کړی دی، لیکن ایمان د دغه خلقو چې د بادشاہ په خوله باندې د بی ادبی کېدو د وجې یو جایز مسئلې ته جایز نه وي. قرآن کریم په اعتبار د کتابت او د نقش سره حادث په اعتبار د دې چې هغه کلام د خدای دی، خبرې د خدای دی، هغه یقیني قدیم. نو دا کتاب په لوح محفوظ باندې کامل لیکل شوی تر اوسه پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې څو وخت کې الله پاک اراده وکړه د قران کریم د نزول، نو سردار کونین صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې شپږ میاشتې چلاو خوراک قجوری او ستوان او به ځان سره وخېجولې او پاس د غره په سر کې غار کې بناست. دغه وخت کې عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ میاشتې کم سلويخت کالو. شپږ میاشتې چلے کولو نه بعد عمر کمال ته ورسېدو، سلويخت کاله شو. نو دا یاد لرئ چې یو جنسی بلوغ دی او یو د عقل بلوغ دی. جنسی بلوغ چې دی هغه 15-16 کاله باندې سړی بالغ شي، او د عقل بلوغ چې دی هغه 40 کاله پس کی. 40 کالو نه مخکې چې دی د سړي عقل نابالغي. دغه وجه ده چې 1,40,000 پیغمبرانو ته الله پیغمبري به ورکول، نو 40 کاله پس به ورکول چې عقل کمال ته ورسی، نو تاکي به اهلیت د خدمت پیدا شي، مخکې به نه ورکول. نړمبنه آیات د قران کریم په غار حرا کې چراغ نو اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم
دغه وخت کې جبريل علیه السلام چې دا کلمات راوړل نو په خپل صورت اصلي کې ورته ځان خود صورت اصلي د جبريل دی چې د 600 وزرې دي یو وزر دومره دی چې د اسمان لاندې ټوله دنیا پټي او په هر وزر باندې د توحید کلمات لیکلي دي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هر وزر باندې دا لیکلي سورت اصلی کی چې څو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل لیدو نو hebat پراو hebat پراغه او کور تراغه چې کور تراغه نو بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها دا مشر بیبي و د جناب رسول الله صلی الله هغه توای چې زملونی ما په کپړو کې پټکا سړلې را باندې راغلی دا اے بیبي اسنه چې زه چرته وفات نشم دغه وخت کې بیبي خدیجه لا مسلمان هم نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم توای چې اے محمد پام کوه چې غبراو نشي استاد شان او شوکتنا او استاد هر ادا نه دا معلومیږي چې الله بتا نه سډیر لوی کار علی الله استاد هلاکت اراده نه وکړي علما لیکي چې معلومیږي دا چې خزه چې دا د کور وزیر اعظم ده که خزه ټیکوي ټول کور ور سره ټیکی که خزه خرابي ټول کور ور سره خراب اولاد خرابي میړه خرابي د کور نظام ټول خراب تاسو وګورئ د کور نظام د خزو متعلق وګورئ عقل ورته حیران شي چې د کم کور خزانه کوي او چې د کم کور خزه پلیت او مرداري ټول کور ور سره تباش نن زمون ملک په یو عظیم قهر په دی وجه مخته چې زمون خزه تبا دي تاسو وګورئ سار ټیم کې سړی لا پارام پراتی خزه د کوره باروز په دې بازارونو کې وګوره سړی پارام ناسي سوداګانې خزه ای زامن وی خزه سودا لذي میړې وی خزه سودا لذي نو زمونږ د بيدینای لوی باعث چې دی هغه زمونږ د خزو عیاشي او د خزو لوفری هم ده چې زمونږ خزه بدمعشانه او لوفرانه او عیاشي بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا الفاظ اووی نو حضور علیہ السلام فرمایل په خدای قسم د بیبي خدیجه د خبرو زمام لا ته پشتي ورکړه او مان ټول غبراټ چو هغه د دې خبرو لري نو عرض می داو چې داروم بنی آیاتونه د قران کریم دی چې په غار حرا کې په سلوي ختم کال د نبوت باندې د پیغمبر علی السلام د عمر باندې را نازل شو او دا وخت کې نبوت سردار کونین ته ورکړې شو عزیزانو تلقین ورته وشو چې د خلق توای چې خدای یو دی
خو خیال کوا اول سړی چې کوم حضور علیہ السلام ته د کور نبار ملاو شو نو هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته صدیقہ ز پیغمبر شو ما ته نبوت را کړې شه او ما ته ویلې شو چې دې قوم ته د توحید سبق وخایا دوی ته وایي چې الله یو دی مالک حقیقی د کائنات یو دی مؤثر حقیقی په ارسس کې یو دی د خیر او د شر مالک صرف د خدای ذات دی بل څوک نشته بیا د دومره لوی قوت او د جلال مالک دی چې د هغې څه انداز نشته ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے چې لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ابو بکر تا هو په کې د سچون چراو نکړ و یا رسول الله ته وړو کې ما سره لوي شوه تا د دنیا په خبرو کې چرته دروغ نه دی ویلی نو دا خو د دین خبره ده دې کې به څنګه دروغ وای علماء لیکي چې صدق چې سړی ته پیش کې نو لازمه نتیجه تصدیق وی سردار کونین صدق پیش کو او ابو بکر صدیق تصدیق کو په دا ورځ باندې حضور علیہ السلام ابو بکر ته د صدیق لقب ورکړو چې ته صدیق معنا رښتونه زکه چې تا زما پړم بنای وینا باندې ایمان راوړو پکې سچون چې راځو نک عزیزانو ایمان دغه توای او دین دغه توای نن زمون خله ټوکرای شوي قسم په خدای دې کدا قوم مونږ د یو غلط کار نه منې کړې بالکل کدوی आवाज وکړو چاله په کچا غړای کې صاحب شهید په جنډه کې راوته دي زرګونه خلق ور رواني مولا دی وای چې کنه وای چې په جنډه کې وای شهید ښکاری کلاشن کوپم ور سره دی کدوی आवाज کو چالالتا ګلاب بابا مرشوه دی او وینه په بو کې وګرځي دا به زمزم ته جوړ شو خزیدی چې نر دی ور روان دی قسم په خدای کې را منی کم کفریات او شرکیات کې چې دا قوم مبتلا ده نو کته ورته د چنده خرونه دي چې ته لاندې زور کې دوی پاس زور منه به نه کړش زکه چې مونږ کې صدق نشته کدی یو ځل هغه طاقت او پیجندو او هغه قوت ته او پیجندو مجال دے چې تبل طرف تلاړ سوال نه پیدا کیږي چې ستا په دماغو کې خم راشي دانن زمونږ دماغونه چې منتشر دي او د فساد مرکز دی د دې لوی وجه دا ده چې هغه طاقت او قوت مونږ پیژندلې اسه برای نام وایي برای نام هغه دا اپریدو کار دی چې یو درې کسه په لاره روانو او یو ونې لاندې څملاسته او یو پکې نیمه شپه کې راپاسې دی ویل چې
یو یخلایا یو کوفر دې شم چې یو امرګری مې وددي او زده یو داوم یو یخلایا امرګری پیرا پاسې د کنزلې ورته وکړي ستاوې داسې کړي چې ته یو داوي مو شیطان ایوه تاسلک اوس هغه دومره نه پوهېدو چې یو یخلایا یو مرګری مې وددي او زده یو داوم چې دا وظیفه کول دی ته بڑا بھی نه دي اوس نیمه شپه کې او را پاسېدل الله یادول بداسې کې چې د خپل کور چرګانم در باندې پوی نشي ښځې ته دې پته ونه لګي او نه بچو ته چې دې نیمه شپه کې را پاسېدلی دی او مونځ کوي ښځې ته او زمونږ دا شیخان میخان چې دي صاحب د 3 بجې براشي جمعات به ډبوي ډبا 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 لکه څه چل دی تهجد ولا راغلی ما طالبان د خوب او باسي لکه خدای دې خوار که خو کور کې کوا کنه جمعات خو د تهجد او ځای نه دی او نه جمعات چې دی د نفلونو ځای دی تهجد او نفلونه په کور کې کوا فرض له جمعات ترازه ما په خبره پوهیږي ډېر شیخان داسې دي چې صاحب د نیمې شپې به دروازه ډبې طالبان ته په اور کې پراتی لکه طالبان دي یا په الکان دي یا به کتاب کتلې تر نا وخته یا به په تو ډب 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 څه سوچ او عقل خو اوس خلکو ته خیر دنیا دې روي خکړه په ډبار باندې چې شیخ سنت صاحب نفل لرا تهجد چکے نو داسې به کې چې پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے عاشق دے عاشق دے و لیوانے دے بالکل نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو دا تندے لگول دا خدای نه سوا بل چاته کفر او شرک دے دیڑا تا وئی چی یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو او زمازڑا دے خپلی معشوقی تدا سے سجدہ ہو کچھ دے سر تم پتاو نہ لگی اس پہ ایمانی وی تاسو پدے پوئے گی وائی ماما پوئے گی یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو دا سے سجدہ ہو کہ دے سر تا دم پتہ ہونے لگے دغه وجوه مولانا روم نه چاته پوسو وی هغه درد چې په زړه کې د چا متعلق وي هغه درد ته عشق وای د دې عشق معنا څه ده د دې څه معنا مولانا روم ورته وی عاشقی چیست بگو بنده جانال بودن عاشقی چیست بگو بنده جانال بودن دل بدست دیگر دادن و حیران بودن عاشقی څه معنا عاشقی دا معنا چې ځان د یار کې زړه غلا ورکې او په خپله بې زړه ګرځي ستاړه به تا سره نه ته به بې زړه سوی زلفش نظر کردن و رویش دیدن
گاه کافر شدن و گاه مسلمان بودن. دیتا عشق دا درد دی چې په زړه کې پیدا شي نو هغه زړه کې بل مرض بیا نه راځي، بله بیماری نه راځي. به دا یو بیماری ورته لګېدلي د دنیا د بیمارو نه بېغمه وي. دا نن موږ د دنیا په بیمارو کې اخته یو. د دنیا او چاته چې د الله د درد بیماری ولګي هغه د دنیا په بیمارو کې نه وي. داسې مفتی محمد حسن رحمت الله علیه د مولانا تھانوی رحمت الله علیه خلیفہ و. دا خپای گنگرین شو اسپتال کې ډاکټرانو ورته ویلي چې دا فوراً په دې غمانه کې پریکول پکار دي کینې ټول بدن به گنگرین شي او مړ کی. دته ویلي چې حضرت دا خپه خو به دې پرې کوي. ویلي پرې کوي خو یو شرط به وي چې زما خپه پرې کوئ ماله به نشه نه راکوئ. دا اوسنۍ خبره ده پاکستان نه رستو. ویلې بې نشې ډاکټرانو ویل چې دومره غټه خپه په غمانه کې پرې کول. ویل بس زه بیا خپه نه پرې کوم. ویل لیکلي راکه که ته مړ شوې ته خپل ذمهوار یې. لیکلي ورکړه که دې خپې نه زه مړ شم زه خپل ذمهوار یم خو نشه به نه راکړه. نن دې مچۍ وخوریم ډاکټر دکان ته منډې وی چاله نشې ستن راته ووایه مرم سامي اوسي. صحیح داسې کړه یا پکې چا شیخ میخ لور شي یا مولا لور شي چاله مچۍ خوړلی چې په دم واچي نور زیات شي. دم خو اوچت شی دی او دم له به خوله پیدا کوي نو هله به دم اثر کوي. او زمونږ خولې او دمونه مفتی صاحب وای چلو اپریشن تھیٹر کې اوس په غسولو باندې ډاکټران اخته شو. د تم ګوري خپم غسې د مسکې مسکې کی خپای غوسه کړه په دې بیخ کې پټای مټای ولا وکړه او واټ ته یوړو. ډاکټران اریان چې دا لاس چا سباله ولا راله چې مړ پي چې راله مفتی صاحب ورته خندل. ویل څنګه؟ ویل بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں درد مرد کچھ بھی نہیں کچھ درد نہیں. ډاکټرانو راونی و چې مفتی صاحب مونږ به پوهه اوس دا دومره لوی خپه بې نشې پرې کول مونږ خو دې بالکل ژوند کې انقلاب راوست. هغه ویل جاؤ بھائی تم لوگوں نے اپنا کام کیا میں نے اپنا کیا کام. ویل نه جی ورته نه مې پرېږدئ. وی نه وی تاسو چې زما خپه پرې کول شروع کړه نو زما نظر په یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راغلی دی چې د مسلمان په خپه کې ازغه لاړ شي نو الله پاک به د اغیم اجر ورکړي. خپه کې چې د چا ازغه لاړو دا غیبم اجر ورکړي. نو ما اسمان ته کته چې خدایا ستا د حبیب حدیث ته او رښتیا دې دروغ نه دی نو دا ازغیم ته اجر ورکې مانه خو ثابت خپه پرې کېږي چې ماله به څومره اجر راکې. ویل په دې حدیث کې مې لا سوچ تمام شوی نه و چې تاسو بیا واټ تم وړی وم او پټی مو هم راته کړې. زما عزیزان ستا په دې ملک کې داسې خلق تیر شوي دي چې خپه تې غوسېږه نو چې زړه د خدای کور شو او بل څوک پکې نه وي. خپه څه چې سړی غوسېږي